अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सूरह मरियम दा सूरत पे इब्तिदाई कलून द नबूवत के नाज़िल शवे ज़का चे दगा सूरतो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ददी और रिश्तेदार द लैला बिन्त हस्मा, लैला द हस्मा लूर और हे से मीम है और हस्मा दे द हिजरत तैयारे को हबशे था एबिसीनिया था। और दे खाउन तो आमिर इब्न रबिया, आमिर इब्न रबिया हज़रत उमर मुनकर रागे माते वे दात सके माते वे बेमा हुए चे ज़मून द मुसलमानानु ज़्वंद उस दल ढेर ग्राम दे मक्का मुअज़्ज़मा की तासु खलक ढेर तकलीफ में राखे लिहाजा दा वतन प्रिजू हिजरत कर। नईमान हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मख तो कतल ददप मख और स्तरगु के द खफगान असर जाहिर शो इन्हें दमारे खबरें पदबाने असर का एहसासाती शो सोचो एहसासाती शो पता हो लगे दा चिदा सूरत दा हजरत उमर द ईमान नमक के नाज़िल शवे अगला ईमान नूर और दा सूरत दे चिदा हबशे तक मुकसान हिजरत को और कुरैश आमर इब्न अल-आस और अब्दुल्ला इब्न अबी रबिया, आमर इब्न अल-आस और बल अब्दुल्ला इब्न अबी रबिया दैले डेर तोहफे वर्कड़े और द हबशे बादशाह ते रवान कर शाह सर मुलाकात कई दा तोहफे वर कई दा खलक क्यों वाड़ा जिदा जमूंगा वांटेड दी दा मफरूरान दी शरपसंद दी दहशतगर्द दी दी खिलाफ केसुन दी कदल का आबाद सी तातब फितने जोड़ सही। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वही ज़कदाम मुहाजिरीन के वो उम्मे सलमा कि नजाशी बादशाह दैलद मुलाकात वक्त वर्क और दुई ने तपोसु को दास्तासु समो अमल द पैगंबर अलैहिस्सलाम द अकाज में दे दावरत अली रोड दे जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देर दे मुहाजिरीन नुमाइंदो मशरक न दे पासे और जवाबुने वरकोल
آخر کی تینا بادشاہ تپوسو کو چې دا کوم سړی ته تاسو پیغمبر وایي دته وحی عمرازي دورته یقینا راځي ویتا ته د وحی صحیح یاد ده حضرت جعفر ورته دا سورۃ تلاوت او لیکن رسول عیسی علیہ السلام تذکرہ روانه ده نجاشی کرسچیانو کرسچیانو چې هغه د آیاتونو تلاوت کول نو نجاشی او په دربار کې بلا ډېر خلک هغه جوړېدل ایسا کو هغه جوړېدل موضوعات د صورت چې تکلیفو وخت کې رجوع الله تکیږي د خیر غوښتو لپاره هم رجوع الله تکیږي او کله الله د ظاهري اسباب بغیر کار کوي اسباب نه یو کار وکړي او بل موضوع چې دا ټول پیغمبران دا د الله مقربینو خدای طرف ته دعوت ورکو تاسو له یو نوې ژوند درکېږي او احتساب به مو کېږي او څوک چې د ایمان او د عمل صالح مالکان دي داوی الله سره د محبت یو رشتہ استوار کیږي کاف ها یا غین صاد نو قران کریم آیاتونه درې قسم دي یو توي محکمات الفاظ معلوم معنی د لفظونو معلومه مطلب د جملې معلوم الفاظ معلوم د هر لفظ معنی معلومه د جملې مطلب معلوم دویم متشابهات الفاظ معلوم د لفظونو خپل معنا معلومه ده خود جملې مطلب څه ده دا الله تعالی معلوم ده لکه مثال الرحمن على العرش استوى رحمان په عرش برابر شو اوس رحمان یو لفظ دی معنی مونږ معلومه ده الله على العرش لفظ دی معنی مونږ معلومه لغت کې د عرش د پاسه معنی سره د عرش د باندې استوا یو لفظ دی معنی مونږ معلومه ده برابر شو صحیح خوص رحمان د عرش د پاسه برابر شو نو دیکھو ورته کله خانه الله تعالی داسې کې نه کف پیپر کو واچوړه کدا داسې دا وګورم په شان باندې نشتا دا وګورم په شان نو دې آیت توي متشابهات ځکه چې دې جمله مراد او مطلب مونږ ته نه معلوم لفظ معلوم دی د لفظ معنی هم معلومه ده خو جمله مطلب نه دی معلوم او دریم مقطعات نو مقطعاتو کې دا ولیکا چې د لغت عربي حروف تهجی د لغت عربي الفابets حروف تهجی معنی الفابets الف با تا سا دیکھیں چې الف او حمزه
जो हमजा अतिश उजदा मुकत्तआत दगा हुरूफ तहजीरी چې کمباین نه تړلی نه جدا جدا تلفظ پکېږي جدا جدا ویل شي لکه مونږ وایو الف لام میم دلته وایو کاف ها یا عین صاد صحیح شو اوس دا مقطعات د نوښت صورتونو په اول کې راغلي دي سورة دا معجزه ده دا څه ده ذکر تهجد تعداد سورته موږ وایو نوښت صحیح نوښت او بیا په دغه ابتدا د دې نوښت سورتونو کې سوار د حروف استعمال شوي دي سو چې هغه نیمه ده سوار د حروف استعمال شي چې نو دا کوئنسیډنس نه ده صفرخه دا کوئنسیډنس نه ده دا څه ده معجزه ده اس مقطعات مطلب سے دے حضرت ابو بکر وی رضی اللہ تعالی عنہ د ہر کتاب یو راز ہوئی سیکرٹ سیکرٹ راز دا مقطعات دا قرآن کریم سیکرٹس دی دا راز دے دا نام شب دے نام شب دے چخلائی دبائی دے نام شب پہ نام شب بڑی نہیں پیجنے ضرور پیجنے سپینم دا سیکرٹ کوڈ دے صحیح منگم پہ دا افغانستان کیوں پا کابل کی میرے دا اجلاسونا چھ با مصطلحات میں کہو گا نو چھ بر شپین وقت روان شو زمون سره چې کوم میزبان وو کوم میزبان وو ناغه ته به نام شب ورخو چې نن شپینو چې شي ده صحیح صحیح شو کنه نو کوډ بچاته معلومه اب سره پغا کوم چې ذمہ دار خلکو بندوق بردار چوکو باندې بولاړو ایته ذکر شپې او کرفیو وکړه سپمو کرفیو بو بندیز بو چې بندیز بو کوم گاډه براتنه په ودرو چې دا چې څوک تخریب کار نه چې گاډه به ودرو نو شناخت پیدا او چې دا تخریب کار نه ساس خلق ته روح خلق ته او په دې معلومه ده نام شب به سبه ورته نام شب مش نام شب ورته ها به برو بخیر وی برو بخیر صحیح نو دې ته وایي سیکرټس راز څه شي راز خو بیا د دې مطلب او مراد د الله نه علاوه بل چاته نه معلوم الله اعلم بمراده بذلك خدای عالم دی چې د دې نه څه مراد دی خدای عالم دی مونږ به ان شاء الله مراد معلومه او جنت جنت کې ورته مدرسې جنت کې وسې د دې او صفلقانه او کنه لا خدای شرط دې مرګ نه پد به هم خلاص شي ها خدای رحمه وي خبر تکبیر مفسرین او علماء اگر دې تعویل کې هغه تفسیر نه وي سوې ورته تعویل وي او په تعویل کې د صورت مضامین سبجیکټس دا مد نظر ساتل شي نو کاف کاشف کاف مخفف تلسل کاشف ها ہم یا یأس یا الف سین یاس عین عظیم
स्वाद साद, स्वाद ऐन बा साद। सही शो खा कशिफ हा हम या ऐन अजीम साद नोस कंबाइन करा तो लफ्ज न नबी का काशिफुल हम में, काशिफुल हम में वलियासिल अजीम साबे, वलियासिल अजीम साबे। सही। द काशिफ माना लरे कौन के, हम माना गम, हम माना गम, यास माना नाउमीदी, डिसअपॉइंटमेंट या डिस्पैरिटी, नाउमीदी। अजीम माना लोहे, साब माना सख्ता, साब माना सख्ता शदीद है। लेकउन के दगम और द डेर लोहे और सख्त ना उम्मीद है, लेकउन के दगम और द डेर लोहे और सख्त ना उम्मीद है। जिक्र रहमत रब्बिक, जिक्र द रहमत दरस्ता दे चिप बंदक पर जकरिया बाने करे हो, यानी अल्लाह ताला भाई चिक डेर लोहे गम किए और द डेर लोहे ना उम्मीद शिकार शवे नो द जकरिया की सरा याद रखा दा गम बदे पशाशी ना उम्मीदी बदे खत्मशी चिप न नवी काल के सोरा उम्र न नवी और द खज उम्र नवी काल हो खुदा वाला आग वक्त में बचे वाले। हालांकि अगर दो के बची पैदा के से इम्कान था असबाब दुनिया के इम्कान नहीं था खुद लो ना उम्मीद है कि बस डेरा मीरा तशवा मुझे पतों की सवाई डेरे मुझे दस भाई चर्चा नरने बचे नहीं मंगो तो फलानी डेरा मीरा तशवा फलानी डेरा तब डेरा वाई को हाँ हाँ मंगे तो डेरा वाई छेद फलानी कोर मीरा तशवा हाँ न नवी नवी अल्लाह ताला वही चेक डेर में गम और डेर लुई ना उम्मीद है अगस्ते न उम्मीद की गमा कुरान करीम के अल्लाह हुए इन्नहु ला यअसु मिन रौहिल्लाह इल्ला अलकौमुल काफिरून द खुदा द रहमत ना उम्मीद की दुन के मुसलमान नहीं काफिर ही काफिर ना उम्मीद की अल्लाह द रहमत ना मुसलमान न उम्मीद की बायत कि अकीदा पकड़ा हो साथी कि अल्लाह हर कार के बाद पारा खैर कर दे होला का संग चढ़वान दे सूरत की तीर शू कि यो शे जाहिरी बले बातिनी मुंग तो अपने जाहिर मानवी मुंग फैसला को ऊपर जाहिर माने सही हो अल्लाह मुंग तो पारा फैसला कई दागे पर बातिन मान दे कि द बातिन पर एतबार द शैतान द पारा खैर दे अक शर दे न कद खैरी अल्लाह राकी कद खैर नहीं प्यार में बंद साथी सही शो काशिफुल हम्मे लरे कौन के दगम वलिया से अदना उम्मीद अलगजे में दलोई ना उम्मीद असाबे दसफ्त ना उम्मीद सिफला खान ते तिकरार तमाशे का मफहूम और माना दरकला हाँ पश्तो की हाँ दर कहना काशिफुल हम वलियासिल अजीम साब पख्तों के मंगे संग तर्जुमा होगा मदा से बुआ चे काशिफुल हम लरे कौन के दगम वलिया से अदना उम्मीद अलगजे में लुए ना उम्मीद असाबे सख्त ना उम्मीदी लरे कौन के दगम और दलोए सख्त ना उम्मीद लरे कौन के जिक्र रहमत रब्बिक सही और दगा मफहूम देर अकल तमीज देम खारी जके चादर कबीर रजी अल्लाह ताला अन दाग पनिज बाने दा मुqatta'at दाद अल्लाह नमूना दी او इधर सुनतुन इब्तिदा की मुqatta'at रागली दाद अल्लाह नागई और जल दुआ कोला
نوی یا کاف ہا یا عین صاد یا حا میم عین سین قاف او دا آواز دعا وقت یواز چاہتا کی اللہ تکیگی نو پتہ لگے دا چې د حضرت علی پنځ دا مقطعات دا اللہ نمونه صحیح شو کاشف الهم لرکون کے دغم ولیات العظیم الصعب ادنا امیدیں لوئے اد سختنا امیدیں سشے دے ذکر رحمت ربکا ذکر در رحمت درفتا دے عبدو چکڑے و بندخ پل بانے زکریا بانے اللہ ہوئے کہ زکریا کی صد یاد رکھا دا دا خدای بندو او پدے بندہ چی اللہ تعالی رحمت کم وقت کرے دے دا هغه وخت چې د انتهایی نا امیده وختو خو زکریا علیہ السلام نا امیده بنده نو صحیح ذکر رحمت ربک ذکر در رحمت درفتا عبدو بنده خپل باندې زکریا باندې سورہ آل عمران تلار سا ندی واقعی اصل حقیقت بذہن کے راشی لاڑے ہوتا آیت نمبر 55 سوال چلو 50 آیت نمبر 55 والا وقت فتقبلها ربها قبول کدے مریم لا ربها رب دے بقبول الحسن فخست قبولیت سرا حضرت مریم پیدا مکر وعنبتها نباتا حسنا او اللہ تعالی دالو اکڑا پشائستہ میں والی باندے حضرت مریم قبول اکڑا اللہ تعالی قبول اکڑا دو بیت المقدس دا خدمت تپارا اور ډیر شائستہ قوارے ولور کوي حضرت مریم ته رضی اللہ تعالی عنها ډیر په شائستہ انداز باندې اللہ تعالی دې گروث کو صحیح اوس دې کفالت هغه چا کو تاسو کفالت وای ذمہ داری چا غوښته وکفلها زکریا کفالت دې کو زکریا علیہ السلام د بیت المقدس د مین انټرنس او د لوی دروازې د پاسه دی له یو بالا خانه جوړه کړه او هغه بالا خانه ته د تلو هیڅ یو لار نه سوای د لیډر نه سوای د زینه نه او هغه زینه به د زکریا علیہ السلام کنټرول کړه صحیح نو دې ته ورته بسره چا کو زکریا او زکریا علیہ السلام سره د خاله وا زکریا سره د دې خاله وا کلما دخل علیا کرچ بداخل شدیبانے زکریا علیہ السلام المحراب عبادت خانے تا محراب ستوئی عبادت خانے تا اصل کی محراب دا آرچ ٹائپ سٹرکچر میں سشی لکہ کرا چی دی یا دا چی دی دا آرچ ٹائپ سٹرکچر یہ سوئی محراب ہوئی صحیح خو دا دیر پخوانا دا عبادت خانی شناخت ہی دا آرکٹائپ سٹرکچر لکہ اس نے عبادت خانی شناخت لے پا افغانستان کی چھتا پا کم بلڈنگ بانے مینارہ کو بھی نہیں میرے دے مانا تھا چھتا سے مسجد دے صحیح شو نو مینارہ عبادت دستا نہ دے دا مسجد نہ دے نو دا غنگی آغا زمانہ کی دا آرکٹائپ سٹرکچر چھو دا عبادت دستا نہ دا عبادت خانی نا کلما دخل علیا کلچ بداخل شدیبانے زکریا علیہ السلام المحراب عبادت خانیتا وجداء بملد امداد خسار اسکن ناشنا رزق ناشنا پروویژن ناشنا رزق پووری کے د ژمی میوه په ژمی کې د اوړي میوه دا ناشنا ده ها نو حضرت مریم سره
په ژمي کې به د اوړي میوه پرته وه، اوړي کې به د ژمي، نو دا یقینا تعجب خیز او تعجب انگیز کیفیت. ځکه او د معنا د کولډ سټوریجز نه وه، یقینا تعجب خیز او تعجب انگیز وه. قال اوے زکریا علیہ السلام یا مریم او مریم انا لکی آزادکم زین جتا دا پاردانے وا اچھا تو میرا ایسا بازار کی مشتا قالت دیوے ومن غیظ اللہ دادا اللہ جانبنا غائبانہ راشی جسو پینم نا یعنی وراشی زودہم آرام کو چپاسم نہیں پتہ ہی ان اللہ یرزقو یقینا اللہ رزق ورکی چاہتا چوغواری بغیر حساب بے حساب. بے حساب مانا جمی کی دکوری اوڑی کی دجمی. نو زکریا علیہ السلام دیکھو گورا یو مسئلہ دا قدرت دا طاقت لرلو دا دویم دا کولو دا. اس بعد اوقات یو سڑے د یو کار کولو طاقت لري خو کوي نه، دا چې کولای نشي کولای شي کوي نه. الله تعالی دا قدرت لري چې موږ ژوند دي او ژوند کوي نه. اوس ژوند کوي به کله په وخت باندې الله تعالی دا قوت لري چې بغیر پلار بچي ورکی خو ور کوي نه، چې کله وغواړي ته ورکی. صحیح څنګه ما تاسو ته بلش په ویلو مسله تدبیر مو ویلې یاد ده چې الله تعالی دنیا په اسباب روانه کړی دا، دنیا په روانه کړی دا، اسباب روانه کړی دا. لہذا کې یو سړی د اسباب دنیا کې د اسباب تقاضا نه کوي، دا د الله تعالی د فطرت مخالفت کوي. څه کوي؟ د فطرت مخالفت کوي. صحیح، یعنی چې بچي غواړي نو واده وکړي، چې بچي غواړي نو واده وکړي. دا څه وجه وی یو پیر سے ته وسره نو یو کال ورته خدمت نو ټول خلکو وشپد دوش په تیر کړه په درې ورځې پیر سے کوي چې واپس زم دوباره تا کدا کار نو پیر سے ته وی نه څه فلخانه پیر سے ته په خپل تاسو کوي تاسو ونه کار دې سمرونه پتا مې چې تبنن وای نن وای وې ته څنګه راغله نو دغه خو څه راستو چې ګور کال پس کې د ما تاسو ویزن اور سن راغلیں بچے میں پکار رہے زوئی میں پکار رہے زوئی میں پکار نو پھر سے بڑھتے ہو وعدے میں کڑے میں کہ وعدے میں کڑے بھی اتا دعا تو ضرورت ہو درد جامع دعا وا یعنی مار دا سے دعاو کا چې کور راته ملوشي بیا مې وڅ چې وعده وشي بیا د واده نه بعد ته بچی راوشي. بلکې زموږ وطن کې یو بل مشهور دی یو لون سړی غریب سړی چې کورم نو هیڅ نه دی یو بزرګ راغلو ورته یې دعا راته وکړه وېسدو او بزرګ دا پابندي خو چې سوال با یو کوي دعا با د یو شی لپاره غواړي. صحیح نو یو سړی ځان کې بل څه نه خو یو به نه بس تپاسا. صحیح نو دې چې روان دي سوال یو تا لپاره کوم الله نه نو دورته ټیک دی ویوایا څه غواړي وې چې په یو لوی کور کې ګورم او مزور مې پېښار دي او چې په یو لوی کور کې ګورم چې مزور مې پېښار دي نو معنا دا چې اور خو له لوی کور په کار دی بیرون خزه په کار ده بیرون زوی په کار دی بیا غزوی له دل پکار دی بیا دا غو واده پکار دی بیا دا غزوی پکار دی بیا گاو میں پکار دا هغه په تر بلار دی دا وجا کړو ها مست بداشي نه راځي تا خبر خطا شي هنالک دغزای دغا زکریا ربا غفتن اکر زکریا علیہ السلام پروردگار صلی زکریا علیہ السلام دا خو یقیده وا
چې خدای د اسبابو نه بغیر هم شی ورکول باندې قدرت لري خو چې فعلا نه کوي او کني کوي چې دا کار فعلا کوي او نو چلته وکړه چې فعلا نه کوي کله کله چې وی غواړي فعلا نه کوي دا دې له موسمه نو مالم به موسمه زویرا کول شي مالم به وخت زویرا کول شي نو بس دغه هیجان پیدا شي هنالک دا زکریا ربا قال اویدو ربتما حبلی را کماتا من لدنکا دجانب قلنا ذریتا طیبتا ذریتا اولاد طیبتا دائمونی چی طاہرتا تو طاہر مانا دارا چی پیر میں سے شائستائی شکل شائستائی قوارے برابر بھی حلیہ قابل دید بھی نا وی طیبتا نما تاستا ویلیو چې خوراک کې کله طیب لفظ ذکر شي نو دو شیونه پکې مراد دي لافل او هایجینیک چې شریعت کې جایز وي او صحت تپارم ټیک وي صحیح او ذریه طیبه چې ظاهر شکل یو قابل دی او باطن کې هم د سړي بچي وي بعض اوقات یو سړی داسي چې قواره خد سړی خو عمل دوه کې سونی ویدا څه خلک کنه ویدا او بعض اوقات یو سړی داسي چې شکل یې خاص شکل نه خو کردار د شسړی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مال داسې بچي په کار دی چې شکل یې هم د سړوي کردار یې د سړوي جامد وایو وی رب حبلی اور رب تمہارا کے ماتا د جانب پلنا ذریتا اولاد طیبتا پاکزا انکا سمیع الدعا یقینا تاوریدن کے دعائے فنادت الملائکہ آواز ورکدل فرشتے وقائمون او دیوالارو یصلی منزکو فی المحراب بلے عبادت خانہ کے رشتے والارو تحجد کول نو فرشتے ورکا آواز سیوی ورکا وی ان اللہ یبشرکا یقینا اللہ تعالی بشارت در کئی تعالی بے احیاء دائی ورکا انوی چی بے ابن فضوی یا بس سوچ کے چی اس نوم والا سکیدہ بس نوم والا اللہ کی خودا یہ اللہ تعالی بشارت در کئی فیحیاء مصدقا بکلمت من اللہ چی دا یحیاء بتصدیق ان کے دا کلمے دا اللہ یعنی دین تابع بھئی سبئی دا دین تابع بھئی وسیدن دے بسردار بھی سیدن مانا سردار بھئی یعنی کردار دے بسرداران بھئی وحصورن ادیب پاک بازی پاکیزہ بھئی ونبیین پیغمبر بھئی من الصالحین دنیکانو دا آلہ زمرین اللہ تعالیٰ ورطا کوالٹی زمر خودر قال اوید رب و رب زما انا یکون لی غلام سرنگی بئی مال پارالک وقد بلغنی الکبر و رسیدل دے ماتا نہایت زور والے ننوی کالا انتہائی زور عمر بھی ومراتی عاقر او خضزما عاقر دا بینی ویدا عاقر مانا دا وچا سویدا چند دا قال اوید کذالک اللہ دغرنگی اللہ تعالی یفعلو کبھی ما یشاو آغا چوے غواری دغا سمکے کہ اللہ تعالی آغا کار کئی چوے غواری ستا خبر ٹھیک کا ریزرویشن دی صحیح دے چی تم وچ شوے خلد دیم وچا دا صحیح نتا کے قطرہ آب شتا ناغی کے قطرہ آب شتا خوچی اللہ غواری دا اسباب بغیر یو کار کئی صحیح نو دا اسباب بغیر چی کار کیگی دا غیر پروسیجر بسی چی پا اسباب ہوئی کئی ہوا دو کی ادوادنا بات سے کئی نو کئی حقوق دمالی صحیح نو بیا پا شزبانی دا اغی آثار ظاہری دا غیر ووم کی غلو کشی بیا رو رو خیٹ زیادی گی دا آثار دی صحیح آثار بھی خلق ہوئی گی اللہ نے خیر کی وہی ایسے کہنا صحیح اس در کا کو پروسیجر یو ولد اب یو ولد
نو زکریا علیہ السلام زکه الله نه تاسو کو چې په یو ورکه په نشانی ظاهره ده د دې نشانه ورسي زب څنګه پوهیږم چې نو job is done yes or we are very close by صحیح قال اوید رب اجعل لی آیا رب زما مقرر کی مار پاریو نشانی قال اوی اللہ تعالی آیتو کا وی نشانی استادادا اس دیکھو گورا پا یو والکی خو نشانی پا خاوند نا پا خضا ظاہری گی پا خاوند نا پا شضا ظاہری گی دا ان یو والدے نو پتا با ظاہری گی چی ان یو والکار غوارے نو نشانای پچاک کارکی ان یو والی پتا با کارکی بیا غبسی سڑے دا سنگیری بھی چکتا ہے کردہ نشان لالی صدای غبس کون ورسلا صحیح اللہ وقتی دیر آسان نشانی دا اللہ تکلم الناس چی تبا خبر نشکول خلق سلاست ایام انتریشتے ورزی اللہ رمضان مگر اشارو باندے زکریہ علیہ السلام چی ردی معصوم خطبانے اس اثر نو ظاہر شوئے خو چې د معصوم ډیلیوري کېده نو زکریا علیه السلام بس صحیح خو پیغمبر خو بیا خپل کار نه کوي صحیح نه هغه درس وخت کې به درس ته راووته نو په ساین لینګویج باغې ته لګیا خبر دې چې اوس واپس پر سبق کانسپټ برابر شو نو د سپډه خانه چرته راشي سبق کافها سواد کاشف الهم والیاس العظیم الصابی لرکون کے دغم او دیر لوی سخت نا امید ذکر رحمت ربکا ذکر دا رحمت دا رفتاد عبد و بندق پلبال زکریا بان کم بندہ بات اذن آدھا ربو یا کانت دا آواز کرو پلتن دا ان آواز خفیاً پوشیدہ نو ہمیشہ چھے توجہ سر دعا غوارے نو پہ یو سائل بچے او کنسنٹریشن بچے سبکے کنسنٹریشن is a must ذکر حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاہن ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل یقینا اللہ تعالی دعا نہ قبلے دیو غافل زرنا اسے طرح گیا ہے فقربان الفاظ ہوئے استعیز کنسنٹریشن نیچے ماسو ہوئے نو تصاور تا خیال میں پہلے دعا تو اللہ میں سمجھ قبول کی صحیح نو دعا آداب غاری دعا سغواری آداب غاری رنبنے ادب دارے چھ پابندی بکے دین باندے سبکے پا دین پابندی بکے دویم ادب دارے چھ دعا با کامل توجہ سرکے دویم ادب دارے چھ دا حرام خورائیں نبزان بچ ساتے دا حرام خور دعا اللہ تعالی نقب دے حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اشعث اغبر یمد یدے الی السماء یا رب صحیح سروالے بروالے سڑے آسمان تلاوت سچی او خدایا او خدایا او خدایا او خدایا پیغمبر علیہ السلام وہ مطعمہ حرام دا خوراک سور سے حرام دے صرف خوراک نہ دے حرام دا خوراک سور سے حرام دے ومسکنہ حرام کمکور کی جوسی کی اگر حرام دے کمکور کی جوسی کی اگر حرام دے وملبسہ حرام دا جامع راتو سور سے حرام دے کالی تھی دا کالی کم سور سے دے اگر حرام دے وغذی بالحرام بدن غرشوے پہ حرام دے بدن سرشوے فانا یستجاب لہو پیغمبر علیہ السلام کو دا سے بندہ دا پار دعا سنگا قبول شي در دعا دا بانے بر ریکشن کئی رد عمل بکر ادروائز برسی او دغه وجه ده سیف الله خان تابم قتلی انی سلام تاب قتلی اجغنی تاب قتلی شیخ تاب قتلی حاجی باری تاب قتلی ما ډیر قتلی صحیح خصوصا چې په حرام خورای کې د حکومت په کور کې اختی دا غي په داسې دی چې شي
اولاد ډیسیبل پیدا شي. صحیح اولاد ما یو سره کتلې سو واره ورته وي په دې وارده کې دا واټر اینڈ پاور پاکستان کې ما استا متعلق ګوره ریپورټونه خلک او ما ته یې سره واده وکړي. صحیح ما تر بیٹھے ها دا واده وکړه 3 بچی پیدا 3 ډیسیبل 3 بچی پیدا یو بلو هغه د پټواری راځي در ریوینیو افسر د زمکو مو کوله مسله نو د زمکو خدا دندې منځي ډېرې کوي د زمکو تاسو څنګه کې ستاره د پسول دي. صحیح او هغه خلکو له پیسې اخلي. صحیح نو هغه مې ډېر پوهه کو. صحیح هغه دې او ان شاء الله کوشش کوو خدای دې مهرباني وکړي. صحیح ما ورته ما په یو لوی قهر بووړي ځکه ما زما په حق کې دره ځکه دا قرآن او حدیث خبره ده چې انجام لري ډېر خرابي دا اوس خدای لوی ډېر جوړ کړی د خلکو په لاس او په یو دای دشمنای وړل هر څه لاړ زمونه ټول پکې مړ شو هغه مړ شو بلاس پینې ګیره خلکو مړ. الله مې بچ ساتي حرام خورانه خدای بچ ساتي د حلال لک شي خدای د حرام ډېر نه. وَإِنِّي قَالَ انو نداء خفیا مانا پوشیدہ آوازوں کو خدا تا تنہائے کی پوشیدہ مانا تنہائے کی او دا خفیف بیم مانا یعنی رات چغی نوالے چی او اللہ مالزوی پکار دے واللہ تمہارا مہربانی ذکر اللہ تعالیٰ چت زڑکی ہم کما خبر ہے کہ ایوان عالم نے کنا ذکریہ علیہ السلام دغا چکر تنہائے کی اور روزان سر لے گیا. قال اوید رب او رب زما انی تاکیق سرد وحن العظم منی کمزور شوی دی ہڈو کی زما وحن العظم منی زما ہڈو کی کمزور شوی دی. واشتعل الراس شیبا واشتعل الراس اشتعال مانا شعلزن اور شعلہ کسی سپین والے چمک بھی پکے برائٹنس بھی پکے ہاں برائٹ شوی دے سر زما د بوډا والی د وجه یعنی سر میں ټول سپین شوی دے. واشتعل الراس شیبا او مشتعل شوی دے سر زما د بوډا والی پاسا یعنی بوډا شوی مکمل یو وشته پکم تو نشتا. ولم اکن بدعائک ربی انیمد فدعا ولم اکن انومد په ماضی کې هم ما چې کله دعا کړې ده خدای ته قبول کړې ده زما تجربه ده چې ماضی کې ما کله دعا کړې ده قبول شوې ده نو دا دعا کوم. ولم اکن انیمد بدعائک فدعا اور رب زما شقیا بدبخت کلو نو بدبخت هغه بنده چې دعا یې خدای نه قبلې ما دا پاردا بدبختی نشته. او بیا وجه کوي چې اوس په دې بوډاوالي څخه مغستم چې زوی راکا په بوډاوالي څخه مغستم چې زوی راکا نو داغه وجه وکړه وی و انی یقینا ذو خفتو یریګم الموالیا د خپل اکا زامنونا بچانا د اکا زامنونا موالی دا پلورل دے دا مولا او لفظ مولا پا عربی کے کامل لفظ دے یو معنی دا مالک یو معنی دا مالک بلا معنی دا محافظ درم معنی دا ناصر مددگار سلورم معنی دا دوست پینزم معنی دا آزاد کردہ غلام آزاد کردہ غلام او شپگم معنی دا فرسٹ کزن سو سکد آقا زمان نو دیتا موالی زکوئی چه مولا وی دیتا چه سپورٹ در گئی سپورٹ در نو سلی بازی سخت راشی ننبے والا سوکر رسل آقا زمان ورلو رسل وی زمون دا آقا زوی سر جاتے شوئے لے رسوی کنا کل ور سر جاتے نہیں شوئے قوم ورطا ورطا پک روانی کن روانی زکا دا رواج خبر ہے
د کلچر تقاضا ده کلچر ختم شو ما تاسو ته مې کله زمون کلچر مجموعي لحاظ سره کلچر دی صحیح او کله مونږ دا ابیوز کوو دا کلچر کله ابیوز کوو اوس بل د اکاز عمل د سپورټ ورکول دا څه بده خبره نه ده بلکې دا خو د انسانيت تقاضا ده دا د بلډ ریلیشن تقاضا خو کله مونږ په ظلم او مغفر ملګرتیا کوو ورته کنه یعنی زما د اکاز ویل زیاتې کوي بل سره خو چونکې زما د اکاز ویل نو زه ورته نو چې ته ظلم کوي او ظلم ملګرتیا نه کوم بلکې زه ورته ولاړم ام مظلوم باندې دی وخت کې دي زه په خپل کېدم او حدیث دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم د قیامت پر ورځ باندې ډېر زیات کېرو باعث ته یو ظلم دی وکړو یو زر کېری باندې چاکري د قیامت پر ورځ باندې نو الله موږ ظلم نه بچ ساتي پیغمبر علیہ السلام مانځنه بعد دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من ان اكون ظالما او مظلوما خدای ز تعالی پناه غواړم ما ظالم امکی او مظلوم امکی تاسو مانځنه بعد دا دعا غواړئ چې خدای ما ظالم امکی ام مظلوم امکی ولی که ظالم شي آخرت دې تباہ کیږي اګه مظلوم شي نو دنیا دې تباہ کیږي چې ظالم شي نو سبا کې آخرت به تباہ شي او که مظلوم شي نو دنیا دې تباہ کیږي خلک دې کور نه وباسي قبضه کوي دزمکه نه وباسي قبضه کوي پیسې دې په کور باندې اخلي اته ډبې دنیا دې تباہ کیږي صحیح نو بس الله نه غواړي چې خدایا ما ظالم امکی ما مظلوم امکی او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل رور ځکه د عربو کې مقوله و د عربو کې څه دا د عربو رواج چې د خپل رور مرګتیا کوا دزنت میټر کې ظالم دی او مظلوم دی اره دی وجه هغه په ظلم باندې خپل رور سره ولاړ په ظلم کې هم چا سره ولاړ رور سره ځکه هغه مقوله و یعنی دا ټریډیشن دا څه ټریډیشن چې انصر اخاک ظالما او مظلوما امداد اور پر سره هیڅ فرق نه کوي چې ظالم دی که مظلوم دی خو ستارور دی ورسره پیغمبر علیہ السلام سے راغے د دې جملې مفهوم بدل کړو د دې جملې و انصر جملې هم دغه وي و انصر اخاک ظالما او مظلوما امداد ضرور کوا که ظالم وي او که مظلوم وي نو یو صحابي تاسو ته ځکه دین روح هغه ته معلومو چې دین خو د ظلم سپورټ نه کوي دین د ظلم سپورټ او تایید نه کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی او دا الله پیغمبره په دې کو پوهیږي په دې چې مظلوم دی نو ورسره به امداد کوي چې مظلوم دی ورسره به امداد کو خو ظالم سره به څنګه امداد کو څه سره ظالم سره به څنګه امداد کو پیغمبر علیہ السلام ورته انت خذ بيده چې ظلم کوي لاس ولا راو نساء چې ظلم کوي څه لاس ولا راو نساء فذاك نصرك اياه دا سره امداد کول دا سره څه دا لوی کومک زګی چې دا آخرت تبا کی صحیح اوس په کې راغلی یو سړی اصل ظلمن وجدي یو سړی څه ظلمن وجدي صحیح لا تولونس او د قتلولو نه بچ د قاتل جوړولو نه بچ د دینه اوس خدای جذباتي شوی دی احساساتي شوی دی غنټه پس بل د انکار وکړي غنټه بعد د انکار وکړي تاسو به څه فلا الله دې دنیا او آخرت آباد کړي د لوی تباہی نه بچو صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې انصر اخاک یعنی هغه جمله ده چې عرب ویلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څومره خود زبردست ټرند کړو چې روح سره امداد کوا ظالمی نو عمر سره امداد کوا که مظلومی عمر سره امداد کوا خو صحابه ته خود دین روح معلومو چې دین خو ظلم لاټړ نه کوي ویجی مظلوم سره ملاټړ په دې خو پوهیږي خدا ظالم سره څنګه ملاټړ بس پیغمبر علیہ السلام ورته لاس مسه صحیح وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ او یقینا زیرکم الموالیا دخل اکادامنا من ورائی چې زمان ورستو دی ځکه زما ذمہ داری ده د دین کار کول او چې خپل نارینه اولاد مې نشتا نو زما میراث په پاتې کیږي زما د اکا زامنو ده
یعنی د دین کار باندې کیږي دا اکا زامن تا او زما د اکا زامن هغه دې کې دا خلق نه دي هغه به دا ټول هر څه تاسو ته راځي دا چې کوم د دین کار ما کړی دی دا به ټول تباہ برباد شي دا چې کوم مسجد مې آباد کړی دی دا به وران شي صحیح وإني خفت الموالي من ورائي نو اوس پته ولګي شیرشاه چې تقبا چې څوک ژوند دی لای دی وګړي نو خو سبا وای دا سبق وای صحیح اوس دې د آیت نه معلوم شو چې صرف مونږ به نه وای زمونږ د مرګ د بعد حمزه وای صحیح شو د زکریا علیه السلام دا خبره کوي چې زمانه مرګ نه بعد هم دا دین زما وارثان کوي خدا زما کوم دا کا ځمن چې دې خو دې تنویر کیا دې په بل مزاج فرق کوي دوسری دا لاس وګس ولري دا خو یې څوک دي دا لاس وګس ولري نو مال د بیا په کار د سړي وی چې دا کار چلای وإني خفت الموالي أو يقينا يريكم داكا زامننا من ورائي زمان ورسط راجي وكانت امراتي عدشد زما غاقرا شندا وچا فهب لي نراك ماتا من لدنك دجانب قلنا وليا یو وارث سو یو وارث یرثنی داس وارث چی میراث وړي زما میراث محفوظ کی زما ويرث من آل یعقوب میراث وړي د آل یعقوب زکریا علیہ السلام سوکو اسرائیلی سوکو اسرائیلی سوکتی د یعقوب اولاد دی علیہ السلام ذکر اسرائیل د یعقوب علیہ السلام نک نیم دی دا د یعقوب علیہ السلام لقب دی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دے نو بنی اسرائیل تو یعقوب اولاد دے بنی اسرائیل سوکتی دا دی یعقوب علیہ السلام اولاد دے دولس قبیلی دی ذکر یعقوب علیہ السلام زامن سولو دولسو نو بس دا ہر یو قبیلہ روانا دا وجعله اکرزے دیو پر رب اور رب زما رضیاً نو رضی مانا ہاں راضی بالقضاء راضی بالقضاء او الله په تقدیر باندې راضی وګرځي یعنی مزاج ول داور کې چې د ستا فیصلو باندې همیشه خوشاله ها کله خیر فیصله کله تکلیف فیصله نشي دې پسې خوشاله کې وجعله رب رضیا او دې معنا دا ده چې او الله دل لک او اپیرنس داسې ورکی چې خلک خوشي خلک څه کوي خوشویه بعض اوقات الله تعالی یو نیک بندلا قوارم داسې ورکړي اطوار او عادات هم سړوي قواریم شایستای خبریم شایستای خلک غواړي چې ورسره کېنه خلک غواړي چې ورسره کېنه یا زکریا او زکریا د دعا وکړه نو الله ورته وایي چې یا زکریا او زکریا انا نبشرک بشارت درکو تعالی بغلام فیولک باندې اسمو چې نام دا غبا یحیی نام دا غبا سی یحیی لم نجعل له ندګرځول موږ د پاره من قبل مخکې دینا سميعا حسو کمنا پدینا دا سړی بوم مثالی وی او یونیک وی دانوم هم بنی اسرائیل کې نوې نوم در یحیی په نامه باندې کله څو سره په بنی اسرائیل کې تیر شوی نه ده په دا دومره زمانہ کې د یحیی په نامه څو سره د یعقوب اولاد کې تیر شوی سمی معنا همنام سمی معنا همنام قال اوید ربی و رب زما ان لا یکون لی غلام سرنگ بیمال پارالک وکانت امراتی عاقرا او دخد زما وچا شندا وقد بلغتو ایقینا رسیدلے من الکبرے بزرگ والے کے عتیا وچوالی کا یعنی صرف زوڑم نے وچ شوے صرف زوڑم نے بعض اوقات یو سړی داسي چې د عمر په اعتبار باندې او یا کاله په لاسو یو لوی وضع کیږي ها ځکه چې بدن کې رطوبت وي بدن کې رطوبت وي نو ایتیان معنا وچواله
قال اوی اللہ تعالی کذالک معاملهم دغرنگ دا قال ربک وای ربستا وغلی چې دا کار ما د پارا حین الآسان لے لکه څنګه چې په اسبابو کار کو نو دا به اسبابو کار هم ما د پارا آسان دی. صحیح انسان تا یو کار آسان وي بل ورته مشکل وي، خدای د پاره څه مشکل نشته، که په سبب یې کوي که به سبب یې کوي. قال ربک وای ربنا وغلی دا کار ماتا حین آسان دے وقد خلقتک یقینا ما پیدا کرے تو من قبل مخکر دینا ولم تک شیئا انویت ہس شے نوی یعنی موجود نوی تو ہس شے نوی مانا موجود نوی نو جس سنگا نتری اور سنگل ڈراپ نہ پیدا کرے دغه سبب دی نو زوم هغه خدایم د قرنګ دا بچی دې په دې عمر کې پیدا کول شو. قال او رب او رب ما اجعل لي آیا مقرر کے مال پار نشانی قال اللہ تعالی و آیت کا نشانستا اللہ تکلم الناس اغدار چتب خبر نشکول خلق سرا سلاس لیال دریش پہ سویل برابر. دریش پہ برابر مانا یعنی دریش پہ او دری ورځې which is 72 hours چې دریش پہ برابر دی ہوئے نو مانا دا نا along with its days د دې درز سرا نو دریش پہ او ورځې چې برابر وي ایون وي نو 100 غنټې دعا اللہ تکلم الناس چتب خبر نشکول خلق سرا ثلاث لیال دریش پہ سوین برابر یعنی سرد ورد دی فخرج علی قومی راوت دے قوم قلبانی بن المیراب دے عبادت خانینا فاوخا الیہم لفظی مانا وحی اکلبیتا اس وحی ستوئی ندغل تولیتا چی لغتاً وحی یو کوئک انڈیکیٹر کوئی ستوئی تیز اشارہ دو وحی لفظی مانا دا سب تیز اشارہ اس اشارہ مختلف طریقوں سے لاس سرا سترگو سرا مخ سرا اگی سرا خلق مختلف طریقے اشارے گئے کہ نہ کئی گئے صحیح یعنی کلا سوچا یعنی مثلا شیرشاہ ناس دے اور سیف اللہ خان دے رفلے لنگوٹا تغیر جا شایستہ لنگوٹا تغیر جا نو دے حاجی باری دا تو خلبانے نہ ہوئی کہ سیف اللہ خان لنگوٹی تا ہو رہا ویسے گو پستر گا ہوتا اشارہ ہوکی ناگا پوش چو what he means چو دو وادے لنگوٹا تغیر جا صحیح نو دے اشاروں مختلف طریقی ہوئی اشاروں مختلف طریقی ہوئی یعنی کل اشارہ خلق دا خیر دا پارا کئی کلے دا شر دا پارا کئی صحیح یعنی بعد اوقات یو سڑے یو استر کے دا گئی میرے اڑندائی منگ دا صحیح دیتا حماز لماز گئی صحیح ہوتا حماز لماز حدیث کا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ قیامت دا معراج پر فرمانے سو خلق نو کا تل دیر کو بد حالت باندے خلق نو کا تل دیر کو بد حالت باندے چی دا آغی خلی پا آئرن حق بانے با فرشتو اونی ولی یعنی ماتے مادر و خودو دا سی بے کش کے دا سی بے اوشتا ولی سو بے کش دا سی بے اوشتا ولی میمہ جبرین تا پوزو کو چی دا نے چالک دے یعنی دا عمل با چا ترکی گی دا عمل با چا ترکی گی ماتے مادر و خودو پکچر رہتا ہو بولے چی دا عمل با چا ترکی گی لی ماتے اولائک الحمازون دا خلق پر مسخری کولی اشارو سرا خلق پر مسخری کولی اشارو سرا کئی در خلق دا سی مسخری صحیح اور نظر پارا تزلیل یو دا خوشتبائی رہتا رہی خوشتبائی something else او صحیح تا معلومی کہ دا شرکات رسول اللہ مسخرہ ہوکم اے پکی خپکی گی نا خوشحالی گی کلی خوشتبی دا صحیح ہے او یو دا دیر پارا کہ شرکات دلیل کول غاڑی ہے اشارے سرا نو دیتا ہوئی حمازون لمازون قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی ویلن لکل ہمزت لمزہ ہلاکت دا ہمزہ لمزہ دا پارا ہلاکت تا تبعیر سیار پارا ہمزہ لمزہ دا پارا نو ہمزہ دا آغا کستے چی مسخرے کئی پشیشا پہ جانے یعنی سڑے حاضر نہ دے
او مسخره کوي ور پوری د تسبیح لپاره الله مزه هغه دی چې مخ په مخ ور پوری مسخره کوي صحیح یو کله سړی رسوا کوي هغه موجود نه نور خلکو میاس کې دلیل دی صحیح او کله دا چې هغه موجودي او دې هغه پوری مسخره کوي چې خلکو په نظر کې سپک راشي هم دې سوې هم الله مو دې بچ ساتي هم مزل او مزه او دا میجر سین دی دا غټ ګناه دی ځکه خو الله تعالی ویل لكل همزه لمزه ویلو لكل همزه لمزه علاقه او تبعید د همزه لمزه لپاره ها خوش طبیعت لپاره خوش طبیعت مکه روحوا قلوبكم لکه مانن حیات سره خوش طبیعت کړه ما سوته وی حیات دې ما ته حیات نه مو پاند بابا خیال هغه باټم لاین ټکه چې نه تجربه دی لا کړو ویسه به ډېر معافي غواړم مې روزه نه پروګرام کوم چې راځم دا تا ته مستری مشي په خیر علي مې دی سبق مې وکړا شه وی اوس مې مل معنی دي دې سي ارباش سره تعلق دار سره دی ډېر تعلق دی او سره یې څه سره دی متاو خبرو نو تا ته وی چې ټلیفون راغله کته ما نه مخې کړې صحیح نو د وحی لغوی معنا سره سریع اشاره تیز اشاره صحیح بیا دیمه معنا ده انسپریشن الهام یا القاء فضلک څه القاء څه خبره زړه کې راتله څه خبره زړه کې راتله بیا استعمال د دې وحی په مختلفو معنو کې کیږي یو د فطرت او د طبیعت په معنا څه په معنا د فطرت او طبیعت په معنا لکه الله فرمایي واوحى ربك الى النحل ستا پروردگار د شاتو مچای ته وحی کړی دا شاتو مچای ته څه کړی نو څنګه وحی کړی دا هغه له فرشتہ را لګی نه یعنی معنا دا هغه په نیچر کې دا شی جوړی دی داغی فطرت او طبیعت کی راشی جوړه دا د وحی یو انداز دی دا څه څه پړخانه دا د وحی یو انداز چې داغی فطرت کې د ټول مخلوقات فطرت کې الله تعالی شی اقدام وحی دا څه دا وحی نو الله وایي چې د شاتو مچای داغی په طبیعت کې می دا شی جوړه دی ان اتخذی من الجبال بیوتا چې په غرو کې تاسو ورته سوای چې دا هاي جوړي موږ ورته وحی وایي یعنی دا غبین د مچو کور چی وی د شاده د مچ کور چی تاسو څه وای څوک د چته وای کندو بوله د شاته کندو ان تخذی من الجبال بیوتا چې ته جوړوا په غرو کې کندوان ځان لپاره ومن الشجر په ونو کې جوړوا ومما يعرشون او په هغه ډبو کې جوړوا یا هغه ځایونو کې چې دایې تعالی لپاره تیار نو کله خو د شاته مچای دا ځان د خپل تنظیم کوي کله انسانان ساتي څه کوي انسانان ساتي نو دا باندې خبره کو ینه ټیک ته مچای څه ته وایي صحیح او که الله ولدا نه چر کې نه وېټولې چې دې په دې ډول کې وخت یې نو مچای به کار کړی دا دوه در مچای په یو ډبی کې یا لزر مچای په یو ډبی کې دې ته بل صورت تارونه ټول اچھا تار دې ټولې او دې ترلې په دې ډبی کې چې ویل تخت څه کوي تخت نو بیا به شات څنګه جوړو صحیح نو الله وی دا ولا مان نه چر کې چوری دي تو ورته به تیار کی دې تشتینا کتشتی صحیح ان الله تعالی فرمایي چې ثم کلی من کل الثمرات فصلکی سبل ربک ذللا بیا د میوونه او د ګلونه رس راغله جوس راغله فصلکی سبل ربک ذللا د خدای چې څومره پیدا کړی لارې دي پاغیزا او هغه کې ننوزا دا ټول لارې به ما تا ته مسخر کړی وي نو دې کې الله سنسر لګولې دا تلس بل لارې د خپل کندونه بودا الته پرېدا د پسن سره را روانې خپل کندوتا دین دا نه پتا کی صحیح شو د دې ځای بچای دا د دې ګروپ ته جدا کا بوې دا ساکرامنټو کې پرېدا د پسن سره روانې دا بسې دې کې سنسر لګولې ده ځکه الله تعالی فرمایي چې فصل کی سبل ربک ذللا یخرج من بطونه شراب مختلف الوان الله تعالی فرمایي د دې د بدن او د خېټو نه
مشروب راوځي لیکوډ مختلف الوانه چې رنگونه مختلف وي د ویدر د وجه د ګل او د میوې د وجه د مچای د قسم د وجه د ویدر د وجه نمبر 2 د ګلانو یا د میوو د وجه او نمبر 3 د مچو د قسم د وجه مچای مختلف قسم دي نو الله تعالی فرمایي خو چې هر ویدر وي د هر موسم وي هر مچای وي د هر ګل رسي وي خو چې شات دې جوړ کړي فيه شفاء للناس دا د انسانانو لپاره شفاء ده انسانانو لپاره شفاء ده نو بس نیچرل هني دا پیدا کوي سیف الله خان توم خورا مال امروړه ها نو دلته دا مصنوعي قسم دا شات دی آرټیفیشل قسم یې جوړ کړي نه دا د یو بل ځای هم اورډر لګوي ازما په ترکی کې الته کې د کال 12 میاشتې واوره پرته او هغه واورو کې ګلان کې ما په دټي باندې فیچر کړل په دټي باندې کته دغه غلا کوله هغه ګلان په یو خاص موسم کې کیږي 10 پردې نه په 10 پردې کې او خالص واورو کې کیږي ګلان او الته یو خاص قسم مچای کې دنیا کې بل ځای پیدا کیږي نه نو هغه وفات د مچای دنیا کې بل ځای پیدا کیږي نه او داغه کبین دی شات دی یو کیلو په $300 باندې او اغه د پاره ینه مخکنا من آرډر ورته شي خلک په ویټینګ لیست باندې راځي او زیات نه زیات په کال کې پته نشته وی 300 کیلو پیدا کیږي صحیح د هر څه لپاره فائدہ ده دا چې په شودو کې چې او سره نوم د زعفران یو ځای کې دا چې ولکه زعفران راواله او دا سره شودو کې واچي دا حرارت غریزی لپاره ډېر بهترین شی یعنی د بدن حرارت ایون ساتي د بدن حرارت او غوزن چې د چا عمر 40 دورت یا 40 تنه وړي بیا خو ډېر ضروري دی دا ټول اوستي او کنه نو د ټول په کار کې بس دا نیچر شاپ پیدا کی ټول کې بیل پاله شاطر وشو خورو کولل چې ځاني وځه او نه دا ګوره د سکین ډیزیز لپاره ډېر ښه شرشا دا د سکین ډیزیز لپاره ډېر ښه دی حالانکه سړي ځین کې راځي چې دا خواږه دي نو چې خواږه ګوري سکین ډیزیز به سیوا کیږي وسره نه دا بس کېم د سکین ډیزیز لپاره بدن باندې لګي نو نیچرل دا کوم دی دا فلې په تاسو په دغه کې په شاګرد سره طبيعي شاګرد زړه کاری سره سماله سره یاره خدا اته په ځوان کې په امید بل خیر کارو دا ما په چک ورسره او چې نایي مچا شنه مچا او دا سره رنګ مچا دا دغه سره ګټه یو شنه اصل واچو سره کامی واچو دې ته مې دا ترشي چې دی می جوړ دا د مزدار الام شیرین تم تخرج مدارک لا نه مدارک لا کړه کلاشته هغه احمد را دي ته کړه لا شي هغه څنګه مدار شي دا تاسو ته شاعر راځي اوه نو بیا تا نه کار هرڅ کنه هغه قسم زده نه دا څوکا چې دا فارموله جوړه کړي کوم کلاس راځي ډیر مور کو دور لګ لګ ولا اړي غوښتي کړه تا باندې څه پروړو کنه دا چې غني تاره مشر او نو پوره چې مشر ودنه پروړو دا دې لوي شروع کړي مسکه نه کړو نه چې غني خو شاته والا خبره ما څنګه نه پروړو دا دې چې موږ راځو او اول وای کو کول دي چې دې کوم دې نه شي anyhow نو صحیح دا په معنا ده فطری القاء یا طبعی القاء لکدا د شاب مچا مو ذکر صحیح یا لکه وګوره بل مثال درکړه دا د مواشیو د کېټل بچی چې پیدا شي نو چونکی خپې لا کمزوري د غوا بچي فار ایگزامپل نو خپې کمزوري وګرځي نه شي نو مالک په لاس ونیسي د غوا د غلام ته ورنږدې کی اوس دله چا تعلیم ورکړل
چې دا ته بداسې ونیسه داسې به خوله پکې کړم دې ته وایي طبعي وحي دې ته وایي دا طبعي او فطري وحي ده چې الله تعالی د هر متعلقه حیوان په طبیعت کې راشي کړي صحیح شو درګه دین بچای په یو ذکر کړی دویم وحی په معنا د وسوسه وحی په معنا د تعلیق څنګه څه وحی په معنا د وسوسه قران کریم کې الله وایي ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم شیطانان خپل دوستانو ته وحی کوي شیطان خپل دوستانو ته وحی کوي وحی معنا وسوسه کوي نو وحی په معنا د وسوسه دریم وحی په معنا د الهام وحی په معنا د څه الهام او الهام معنا د خیر خبره په قلب او دماغ کې ورچو څه شي د خیر خبره قلب او دماغ کې ورچو لکه الله تعالی فرمای او اوحینا الی ام موسی موږ د موسی مور ته وحی وکړه د موسی مور پیغمبرانو چې جبرئیل ورغی مونږ ورته وحی وکړه یعنی دا د خیر خبره مداخله قلب او دماغ کې واچوله دولی خیر خبره د موسی علیہ السلام د مور په قلب او دماغ کې ور واچوله چې دا موسی په صندوق کې کېده صندوق دریاب ته والا دریاب به والی دشمن کرا به ورسوي او دشمن به راوالی بیا به واپس تار راولي او تب شودي ورکه اجرت په واخلي دا د موسی علیہ السلام د مور په قلب او دماغ کې خدای راټوله خبره القا کړه او دغه وجوه سیف الله خان ان سره مده دا ورې په دغه وجوه چې موسی علیہ السلام معصوم کړ فرعون خادمان راونی هو صندوق روان صندوق یې څه کلاو کې سری پکې کلا او چې شیخ معصوم نه پکې صحیح د فرعون خدوا حضرت آسیہ ډېر پاک باز خدوا حضرت آسیہ فرعون ته وی شاو درش اگر هغه د کیسه الله ارک نه راغی ارک نه اگر هغه انا هغه حرم سره نه راغی حرم سره نه راغی نو ورته دا فرعون ورته دا چې هغه ما شوم نه خطرناک دا وانټډ دی ترست دی دا ای ورته او یاد راغلی دې مړکل او پکې په خوا ختم شوی اوس دغه څه پته لګی چې ده صحیح نو وی دا به بچي ځان د پاره ډاکټر نو ورته ټیک تم نو زدل خو شو دې په کار دې زنانو یو شبه راوستا بل راوستا موسی علیہ السلام نه راوستا ای ول په زور خلور راځي نو صحیح ده چې به چې کوم وعده کړی و یعنی کومه القاعده موسی علیہ السلام مور له قلب دماغ ابر اشتیا کوله صحیح ادم موسی علیہ السلام یو خور د کلثوم یا کلثومه دا غي نامه ده نو دام ورپسې روانه لری دام لاړ ورکر ورنه وته نو دی هغه ته وی ما ته داسې کور معلوم دی چې شاید چې د هغه د سینه دې قبول کړي صحیح نو ورته ټیک کړه نو سره دوه خادمان کړ پولیس والا ورسره روان نو کلثوم خپل مور ته وی دا چلو شو هغه ماشوم دې ویلې کرا او بو کې نور په داسې ورته یې تا ماشوم یو بو کې یو ماشوم روانو صندوق روانو دی راوغسته اوس هغه ماشوم نه چا پای نه اخلي نه ما وی چې دې تا پای واخلي او د دې فرعون وزیر دې شیطان حامان هغه دې جنات دا پتر جلال چاز ویلې صحیح دا څنګه په اعتماد وایي چې دا به د هغه زنانه ته قبول کی دا یې په قبول کی دا ډېر خیال خاصه دی ورته ځکه چې خاندان ماته معلوم دی ډېر نفیس خاندان دی دا ماشوم ډېر نفیس طبیعت لري صحیح ارچا سینه نه دله بوی ورته صحیح او هغه ډېر نفیس مخلوق دی ډېر صاف سوتره مخلوق دی صحیح ځان اخلاص نو موسی علیہ السلام مور خدای قاسم ټوټو په وخت خدای صندوق سره بچی شي او چې دا پته ولګي چې صندوق صحیح سره نو ټوټ شي را نو دی پولیس والا ورته ته مون سره لا نو دې اراده کوله چې پاس خو فورن هغه الهام ورته یاد شي چې ان رادو الیک
وجاعلوه من المرسلین مونږه واپس کوونکی دا بچی تا او رسول پیغمبر کوو نو موسی علیہ السلام مرته مخکې دا پته وا چې زما بچی بسې پیغمبر وي وی ان رادو الیک نو بل دا دغه پاسه ته اراده کوله وی زه په چا کارنه سم دجا کرا نظم کستا سو معشوم شودې ضرورت دې ته راوړي کله ما سینه قبول کړه صحیح نو دې ته وای الهام دې ته سوې الهام او یو واحده په اصطلاحي معنی چې پیغمبر د خدای ته الله تعالی وحی کوي دا غي درې طریقې دي دا یې سوې درې طریقې دي یو انسپایر کوي زړه کې ولا خبره کوي لکه الهام شان بغیر د فرشتي نه ولا زړه کې سمجه خبره واچي لکه الهام کې خبره دویم خدای ورسره خبره وکي فرام بیهایند دی کرټن د پردې د شان لکه موسی علیہ السلام سره کوله یا د معراج په شپه رسول پاک سره کړو نو خدای دې نه د پردې د شان سره आवाज او دریم دا چې فرشتو ورته راوړي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي اليه باذنه ما يشاء قرآن کریم کې الله را درې ډول طریقې دا ذکر کړی فخرج على قومه وتذيقوا قرباني من المحراب د عبادت خانینا فاوحى اليهم اشاره وکړه نو وحی معنا ده اشاره ان سبحوا چې تسبیح وای یعنی مسکوي بکرتن صبا وغشيا ان ډاکټر سبا مسکوي بیگا مسکوي نو دې باندې درو مونږ نو دې باندې سو درې مونږ نو یو د سبا مونږ یو د مسپقین یو د مازیګر یا یحیی خذ الكتاب بقوه الله و یحیی ته حکم وکړ چې او یحیی څه کتاب کوم کتاب تورات د بنی اسرائیل بنیادی کتاب کوم یو تورات دا ټول پیغمبران چې راتل خلک به کوم طرف ترابل تورات طرف تا په دې منځ کې یو بل کتاب راغلی دی حضرت داؤد ته الله ورکړی دی زبور خو زبور کتابو د نصائح د احکامونه ایکه حکمونه نو روز پکې نو لاز نو سو نصیحتونه او بیا بل کتاب راغلی دی انجیل دا د بنی اسرائیل کتاب چا راغلی بنی اسرائیل ته د عیسی علیه السلام د چا پیغمبرو د بنی اسرائیل نو انجیل کې صدق نوی رولز خو اکثر پکې د تورات د رولز ریمایندر ځکه هغه تورات فارورډ کړ تحریف کړي تغییر کړي د خپل مزاج مطابق نو انجیل څوکړه هغه اصلاح کړي دا غلط دی دا خدای خبر نه دا را باید خبره جوړ کړی دا نو څه پکې رولز او څه پکې څو د تورات د تحریف شده احکام او اصلاح یا یحیی او یحیی ونس کتاب قوت السماوات داو الحکم اور کرم یحیی علیہ الصلوۃ والسلام قوت فیصلہ حکم معنا سر قوت فیصلہ پر ډیر کمپلیکیټډ مسلو باندې دی په دې صدی الله ورکوټه مرسوم بعض اوقات یو معصوم لا ټینیجر یو دومره داسې خبره کوي ته وایي نو 500 کاله بچي ور سره دی صحیح نو الله تعالی وایي چې یحیی علیہ السلام لا ورکوټه معصوم او ما ول قوت فیصله ورکړو داسې مچي ور خبرې به کولې چې خلکو ته مشورې غوښتي وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا اتید شفقت مالک زمون جانبنا ډیر مخلوق خدا باندې شفقت کوونکی ډیر رحم دل سره څنګه سره وزکات او د پاکی زګي سره وکانه تقیا او ډیر متقی وبرن بوالدی احسان کوونکی والدین خپل سره برن معنا احسان کوونکی والدین سره ولم يكن انه جبارا جبار معنا چې یو سړی پریشرایز کوي خلک پریشرایز کوي دباوي تاسو دباول وای
او نو دے جبارن زیادے کہ ان کے عصی اللہ فرمانا وسلام علیہ سلام دی دبالے پاغورس دے پیدا کرشو پاغورس چمڑی گی با و یوم یبعث حیا پاغورس بالے چھ پوتا کولے بشی بیا جول دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا الحمد بالقرآن عظیم اللہ وزکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو